د ټول نه مخکې خو زه د دیر د خلکو د دې پښتنو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې دومره شارټ نوټس باندې او د دومره تعداد کې تاسو دلته راغونډ شوي یې نو د دې نه دا پته لګي چې تاسو د عمران خان سره مینه ډېره زیاته سیوا ده. زه د MNA صاحب د صدر صاحب دلته چې څومره د پاکستان تحریک انصاف ملګري ولاړ دي او د دیر عوام دي SF یوت والا ملګري دلته ولاړ دي نو د ټول یو ځل بیا شکریه ادا کوم. نن دلته د راتګ مقصد د مارچ نه مخکې دا پروګرام او چې کوم حقیقي ازادي مارچ دی لانګ مارچ دی زه راتلم دلته دیر ته او چې کوم 4 کاله محنت په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت ما کړو اخرنی کال کې خلک د هغې هغه میوې خوري چې څومره پروجیکټونه څومره ترقیاتي کارونه هغه سر ته رسي یا د هغې شروعات کېږي نو د هغې د افتتاح لپاره به زه په ټولو صوبو کې ګرځېدم او دیر ته به هم راتلم ځکه چې دلته ډېر پروجیکټ چې دي هغه میچور شوي وي او د هغې باقاعده ما افتتاح کوله ځکه چې دلته کې یو پروپیګنډه روانه که وزیر اعلی دی صرف د سوات وزیر اعلی دی او دیر پله نه ګوري نو هغه پروپیګنډه غلطه ثابتولو دپاره به زه خامخا دلته راتلم او د دیر ترقۍ کې به ما خامخا خپل کردار ادا کوو ځکه چې دا ټوله سیمه زما خپله ده دا ټول ملکنډ ډویژن په ما پسې حساب دی او د دې نه دا تاسو پته ولګوئ چې ملکنډ ډویژن ځکه په ما پسې حساب دی چې پارټي دا فیصله وکړه چې د حقیقي ازادي مارچ د موبلایزیشن دپاره به وزیر اعلی صاحب او مراد سعید چې دا ملکنډ ډویژن ته ځي نو ګوره تاسو زما نه نشئ جدا کېدی او زه ستاسو هم نشم جدا کېدی دا د هغې یوه نښه ده. نن دلته ستاسو د دیر په تاریخ کې دلته غټ غټ خلک پاتې شوي دي دلته ډېر خلکو حکومتونه کړي دي خو زما خیال دی په دې 4 کاله کې دوی چې کومه ترقي کړې ده دا به تاریخي ترقي او د دې نه بعد یقین مې نه راځي که دا څوک راشي او تیر له داسې ترقي ورکړي. زما خو ستاسو سره ژوند هم مرګ شریک دی د دې پولې نه اخوا چې دی زه اوسېږم او دې خوا تاسو اوسېږئ په ګاونډ کې موږ یو بل ته پراته یو زموږ د یو بل نه رغېدل نه کېږي زموږ غم خادي شریکه ده زموږ هر څه شریک دي نو دا تاسو یقین ساتئ چې کم کار سوات کې کېږي هغه په دیر کې هم کېږي چې کم کار په دیر کېږي هغه پوره په خیبر پښتونخوا کېږي ځکه چې عمران خان دا ویژن دی چې ټولو علاقو ته د یو شانتې ترقي ورکړی شي او الحمدلله الحمدلله دا چې کله حکومت ټایم پوره شي نو تاسو ته به احساس کېږي اوس خو لا موږ ناست یو نو دومره پته تاسو ته نه لګي خو چې کله د حکومت ټایم پوره شي او موږ په حیا په عزت باندې لاړ شو انشاءالله بل الیکشن کې بیا راځو هم ستاسو په وساطت به راځو نو تاسو ته بیا د هغې ښه اندازه ولګي. نن په دیر کې د کیډ کالج باقاعده ما افتتاح وکړه دا کیډ کالج لوور دیر اپر دیر باجوړ چترال دا علاقې به دې نه کور کېږي او دا د دیر په تاریخ کې اولنی غټ میګا پروجیکټ دی چې دومره غټه تعلیمي درسته اداره چې دا هغه دلته جوړېږي. سیکشن 4 یې لګېدلی دی PCN به اوس اپروډ شي باقاعده چې په ګراونډ کار شروع کېږي میاشت نیمه پکې لګي خو افتتاح وله ما مخکې ځکه وکړه چې داسې نه چې دا خلک وایي بیا دعوې کوي اکثر دا خلک دعوې ماوې ډېرې کوي که نه موږ له دعوو چند نه راځي سادهګان خلک یو په دعوو نه پوهېږو او الله تعالی هم مرسته هم کوي الله تعالی مخ هم را کوي هغه شان دی چې کله ستا نیت پاک وي او ته کوشش کوې نو منزل اسان وي او الله تعالی تا ته لارې کولاوي تا ته تیارې په رڼاګانو کې بدلوي الله تعالی لوی ذات دی هم مدد کوي د انسان په خپل هیڅ هم نشي کولی. نو یو د کیډر کالج او د هغې نه بعد دویمه غټه مطالبه چې وه هغه د کومراټ د روډ وه او نن الحمدلله هغې ما افتتاح وکړه د هغې سره علاوه 3 کالجونه دي د هغې م افتتاح وشوه د هغې نه علاوه نور روډونه دي د هغې م وشوه بیا راځه دلته انور خان وایي او دغه راته هم وایي زموږ عمران هغه راته وایي چې را دلته موږ خاص کار تاسو ونه کړو په دې تیر کې نو ما تاسو کارونه وایي زه به دله کارونه کوم ما خو انکار نه دی کړی زه خو انکار نه کوم دا صاحبزاده صاحب چې راشي
یا د دې نور ملګري راشي اوس ناظمان پکې هم راغلي دا چې راشي دغه خو ما هر وخت ویلي دي چې دا خزانه چې ده دا تاسو دا په تاسو لګي د دې نه مخکې دا خزانه په دې غلو لګېده دا په دې غلو په دې جیبونو کې وراچوله ګینه هم دغه خزانه وه هم دغه پیسې وې خو ترقي نه وه یو ایم پی ای به راغی هغه په خپل 15 کاله کې یا منسټر به راغی په خپل حلقه کې به یو 2 یا 3 کیلومتر روډ جوړ کړی او چې ډېره غټه توره به یې وکړه نو چې یو سکول به یې دله جوړ کړی داسې وه که نه نن الحمدلله دلته ترقۍ دور دی نور بم کېږي زما صرف یو دوره بله پاتې ده هغه به زه راځمه بروال ته به راځمه او بله بروال ته به راځمه بله ستاسو د تیر موټر وی چې ده هغه په فاینل سټیجز کې ده هغه په فاینل سټیجز کې ده د ځمکې لپاره سیکشن 4 لګېدلی دی په بجټ کې مو د ځمکې پیسې ښودې دي دا ټیکهداران پکې یو 2-3 فارمز پکې راغلي دي د هغو سره خبرې اترې کېږي ریټ میټ باندې خبره روانه ده بدقسمتۍ نه چې دا امپورټډ حکومت کله نه راغلی دی نو ګراني دومره سیوا شوې ده چې ریټ روزانه خېږي تاسو هم دلته مشران همدورې کسران ولاړ دي دلته به خپل څوک کورونه جوړوي کله د سیمنټ یو ریټ وي د سیټ سبا له بل ریټ وي هر یو شی داسې پورته روان دی قیمتونه داسې روان دي چې تاسو ته ښکاري د هغې د وجه لږ غونډه کې په دې پروجیکټو کې لږ غونډه کې سودوالی راغلی دی لږ سستوي راغلی دی خو انشاءالله زموږ کوشش دی چې دا موږ زر تر زر وکړو زه په دې خپل دور کې دې موټر وې افتتاح وکړم زه د دې ترقۍ د کارونو بعد نن چې بل کوم مین مقصد دی هغه حقیقي ازادي مارچ دی مراد خبرې وکړې هغه هر څه تاسو ته وویل ما ته سپرې نه ښودل چې زه خبرې وکړم خو زه یو خبره کوم زه ستاسو نه سوال کوم چې آیا دا انصاف دی چې یو الیکټډ وزیر اعظم یو الیکټډ حکومت چې د هغې دا هم نماینده دلته ولاړ دی او دا مراد هم د هغې نماینده او فیډرل منسټر آیا تاسو ما ورله ووټ ورکړی دی او هغه منتخب شوی وزیر اعظم دی یو ټیک ټاک حکومت روان دی ملک په صحیح سمت باندې وراچولی شوی دی د ترقۍ وخت دی پاکستان ازادي طرف ته روان دی او ناڅاپي اچانک څه چلو شي چې ته یو الیکټډ وزیر اعظم اوچت کې حکومت پې والې او غله ډاکوان راولي چې ته غلا او ډاکوان راولي دا اختیار تاله چا درکړی دی دا خو عوامي منډیټ و چې تا عمران خان دې خلکو وزیر اعظم کړی دی او ته راپاسې او هغه حکومت ته لر کړې او سایډ ته کېنې چې نه ته نه او دا غله به راځي هغه غله چې رالل دا امپورټډ حکومت زه ته یم په موږ چې نن کومه سخته ده په دې صوبایي حکومت هغه دې امپورټډ حکومت په وجې ده فنډز نه راکوي پیسې نه راکوي قصدن را سره کوي کوم چې زما حق دی کوم چې زما د ان اف سی شیرز دي کوم چې په دې پښتنو به زه لګوم هغه ماته نه میلاوي کوم چې زما د بجلي رایلټي ده 62 ارب روپۍ هغه دي هغه ماته نه میلاوي قسطونه د پیسو لږ لږ راکوي او کم کم راکوي د فاټا کوم چې نوي اجزا ما سره مرچ شوي دي د هغې پیسې نه راکوي د هغې د هیلث کارډ پیسې نه راکوي هېڅ هم نه راکوي کوشش یې دا دی چې دا حکومت خراب شي او دا فیل شي او دلته ګورنر راج راځي خو زه ورته دا وایم دا پښتانه لاجوندي دي دا څه مو چې وکړو دا برداشت شو خو د دې نه خو ګوره برداشت نشته موږ تاسو ته کرښه راښکولې ده د دې کرښې نه چې دې خوا څوک راوغوښتو قسم په خدای خپې او لاس پوره په سړی په لاسونو به وکړو دا کومه ډرامه ده دا کومه ډرامه ده چې ته به راځې او په ما به مسلط کېږې دا کومه ډرامه ده چې الیکټډ حکومت به راځي الیکټډ وزیر اعظم به راځي او خلک په الیکټ کوي او د قوم او د ملک سوچ به کوي او ملک به په ترقۍ طرف ته بوځي د ایم ایف کشکول به ماتوي او ته لګیایي د رشیا او د چین نه به په کمو پیسو باندې تیل او د خوراک غنم منم به تا ته راوړي او تا حکومت لرګې چې هلکه دا ته زیاتی کوې موږ د امریکې غلامان یو موږ د امریکې غلامان یو بیا خو د دې مقصد دا چې د پاکستان د سر آزاد شوی نه دی هغه وخت کې د یو شین سترګو د لاندې او د نورو شین سترګو د لاندې موږ راغلي نو بیا فایده څه شوه دا فایده څه شوه د دې زما مقصد دا دی دا کم مارچ دی د عمران خان په سربراهۍ کې هغه لیډر چې ستاسو دپاره یې ګولۍ خوړلې ده د دې قوم دپاره یې ګولۍ خوړلې دي هغې خو دا خو بدلو پلان یې چې دی به د لارې نه لر کړو خو ګوره د انسان او د الله تعالی په ارادو کې د ځمکې اسمان فرق بېشکه نو د الله تعالی ارادې چې دي هغه یو شانتې دي او د دې منحوسانو ارادې چې دي هغه بل شانتې دي نو الله تعالی چپ د دا نه غواړي چې هغه
په موږ باندې په دې قوم باندې هغه ظلم وکړي هغه مالک دی هغه موږ پیدا کړي یو زموږ ذمہواري راغله نو موږ دې خلکو له امریکې له دا ذمہواري نشو ورکولی چې هغه به موږ یو طرف ته راکاږي او بل طرف ته به راکاږي نو د دې ملک حقیقي طور باندې آزاد کولو لپاره دا مارچ دی او انشاءالله هفتې اتوار ته به یا به هفتې یا به اتوارې هغه ورځ به موږ درکوو او تاسو موږ ټول به انشاءالله د خیبر پښتونخوا نه چې څنګه مخکې ته مخلوق وتی دی او د عمران خان سره شانه بشانه ولاړو اوس خو به د ملک پاکستان دپاره ورسره ودرېږو د دې نوي نسل د ازادۍ لپاره به ورسره ودرېږو د راروان د دې بچو د مستقبل لپاره به ورسره ودرېږو او د پاکستان د حقیقي ازادۍ لپاره به ورسره ودرېږو او ټول به زو انشاءالله زه به دنه مخکې یم او تاسو به راپسې او زه به انشاءالله هلته کې او خپله ازادي به راوړو خپل ملک به ازادو ها موږ د هر ملک سره تعلقات غواړو خو د برابرۍ په حیثیت باندې هغه باندې عمران خان انټرویو هغه چې کومه خبره کړې وه هغه یو شانتې خبره کړې وه دلته خو تاسو ته پته ده چې میډیا څه حالات دی یو څو چند خلک چې دی هغه هغو اغوستي دي هغه خبره څو مړول کې پیش کړي هغه خبره هغه یو وکړي عمران خان او دوی بل شانتې رنګ ورکړي دا خبره نه ده کړې همیشه لپاره دا خبره کړې وه چې دا ملک به ازادو دا ملک به ازادي خو د هر ملک سره به موږ تعلقات ساتو خو د برابرۍ او د دوستۍ په دغه باندې غلامۍ نه موږ تا نه قرضې نه راکوو چې ته موږ له قرضې راکوه موږ په نور دا شیزونه یې په هغې کې سپورټ کا کو دوستانه را سره کوې کو تعلق را سره ساتې دا خو نه ده چې ته به ما ته نن وایې چې نن هلته لاړ شه ډوم ورکه ډوم ورکه ډوم ورکه موږ به ډوم ورته کوم ځای پورې کوو خو دا یو عمران خان و چې وایي چې نو مور او ایبسلوټلی ناټ په دې وجه باندې ګناهګارو په دې وجه باندې ګناهګارو په 2009-10 کې چې زموږ سره کوم حالات شوي دلته کې هغه ستاسو ته د سترګو د وړاندې دي د هغې زه په خپله شهید ګواه یم دا هر څه مونږ کتلي دي مونږ نور دې ډو مور ته نه وي ولاړ دې ته مونږ نور نه یو تیار مونږ نو مور او ایبسلوټلی ناټ تیار ناست یو همدغه به انشاءالله دې نه باندې په دې مارچ کې به ټول شرکت کوئ دا سوچت کې راځئ به ټول که نه او ښه په نره به راځئ زه دا نه یم دلته به د نورو پارټو خلک هم ولاړ وي دا وخت د پارټۍ نه دی دا وخت د پاکستان د مستقبل د بچ کولو دی دا وخت د پاکستان د ازادۍ دی د حقیقي ازادۍ دی موږ ټول به یو څیز کېږو دا نه ده زموږ به نظریاتي اختلافي زموږ به اختلافات دي خو دا ټایم د اختلافاتو نه دی وګورئ که عمران خان په غلطه لارې مور دی پسې که عمران خان په صحیح لار رواني نو بیا پکار دی چې موږ ټول هغه قافله کې شامل شو او په عمران خان پسې ځان هلته ورسو هغه په خوږ ځان باندې راځي هلته کې او موږ ټیک ټاک خبره بنیو چې موږ هم نشو رسېدی نو څومره د شرم خبره به دی نو زه یقین ساتم د دیر چې کوم غیر پښتانه دي هغه په دې لانګ مارچ کې ښه په قهر او جهار باندې شرکت کوي او ټول به راځي انشاءالله راځي زه اخره کې خپل خبره په دې دغه ما وانډون بیا به راځم انشاءالله بیا به نور وروڼه کوو انشاءالله راځو به انشاءالله خامخا به راځم ته یو بله یو هغې ته راځم کومه ضده چې ما اناونس کړې وه په هغې باندې کار روان دی انشاءالله میاشت نیمه کې به د هغې هم نوټیفیکیشن وشي انشاءالله ورځي د هغې سره یو تحصیل موږ اعلان کړی و کارو سره هغې باندې هم ما ډایرکټیو جاري کړي دي انشاءالله هغه به هم وشي خو یو خبره ده کومه دا څومره محنت او مینه محبت چې ما درکړی دی عمران خان دله درکړی دی د دې مینې محبت جواب به انشاءالله په دې مارچ کې راکوئ دا به دې نه غواړم او د دیر پښتانه دي د دو پښتو مشهوره ده دا د یو ژبې خلک دی او زما یقین دی چې دا به انشاءالله په دې خپله ژبه باندې ولاړي او د دې خپل خړ روډ سره به راوځي او عمران خان ته به ځان رسوي انشاءالله وراځي په آخره کې یو ځان مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زندہ باد